د کم ځای چې مونږ نمونه لو مونږ ورپسې چې چراټ ته لاړو، مونږ ډاک بیسود ته نظامپور ته لاړو، مونږ د بختای ته لاړو، مونږ د دې خوا رسالپور طرف ته علاقو سکولونو ته لاړو. ولې دا د افسرانو ته نه ښکاري؟ د سکولونو ماشومان په خپل اواز جوړیږي. او زه ماته یو اندازه وشو دا د سکولونو ماشومان دا چې ته د ګریوان نه راونیسي او ته دومره سپک کې او د دوی دومره سپکاوې چې هغه د خپل حق دپاره د کلاس روم نه راوځي او جي ټي روډ باندې ودرېږي، نو د دې نه غټ شرم به هم د دې حکمرانانو دپاره، د دې انتظامي افسرانو دپاره، د دې قوم دپاره، د دې مشرانو دپاره، که هغه ناظمان دي او که امپیګان او منیګان او وزیر اعلی او وزیر اعظم دی، د دې نه به غټ شرم دی دپاره ني. استاسو ته تعلیم خبره وکړو، په تعلیم باندې خو دلته کې سم د ایټم بم حملې شوي دي او طبعي دي ټولو خلقو ته ښکاري د ګورنمنټ های سکول ډاک بیسود د هغې غم وجاړو، که د نوشهره کلا د شاه حسینو سکول دی، د کنډرو سکولونه دي هغې کې مال میخې او غواګانې تړلی کېږي، په خیشکو طرف ته سکولونه دي، د دې خوا د رشکۍ او شیرین کوټو طرف ته دغلته سکولونه دي. په دې میرو کې سکولونو خواړو پته نه لګي بیا چې کم سکولونه دي. نو زه دا وایم چې تیر څه وخت نه زمونږ چې تعلیم کم هغې باندې قوم جوړیږي او هغې باندې ملک ترقي کوي او هغې باندې د قوم ترقي کېږي او هغه قومونو ترقي کړی ده چې هغه تعلیم له اهمیت ورکړی. نو ستا په تعلیم کې تعلیمي اډو په ترجیح کې شته نه که نه؟ دا ترجیح ده چې دا تاسو ته به ښکاري د ګورنمنټ های سکول ډاک بیسود چې د تیرو 2 کالو نه بغیر چته پروت دی او د تیرو 2 کالو نه چې باران شي نو هم چوټي، که ډېره ګرمي شي هم چوټي، دغه د سیکلو سټینډ کې او په دې ګراونډ کې ونه لاندې او د دیوالونو سورو ته خلق ناستي. مړه دا د دې نه غټ سپکاوی د یو قوم د یو علاقې دغه خلقو څه کېدی شي. او زه حیران دغه مشرانو ته یم چې ټوله ورځ د تاڼو کې پرانیستل او تړل کوي، ټوله ورځ د ټیکو پسې ګرځي، ټوله ورځ د یوټیلیټي سټور اوړو چینو د هغې چټونو پسې خو ګرځي، چېرته د ټیکو کاغذونو او چټونو پسې ګرځي. او د دې سکول ټیکاډو چا ذهن ته نه راغلی بنیادي طور باندې دې کې ذاتي چې کوم مفاد نو هغه نو. زما په خیال دا د ټول قوم دپاره د سوالیه نشان دی. دغسې جي د شاه حسینو سکول دی نو هغه بې سهاره پکې ساینس لیبارټري نشته او دا د ټولو سکولونو او د ټولې ضلعې د محکمه تعلیم عکاسي کوي. مړه د ګورنمنټ پرایمري سکول وزیر ګړي او ګورنمنټ های سکول ډاک بیسود استادان پکې نشته. استادانو نه جبري مشقت اخیستې شي. ته ماته ووایه چې په یو ملک کې جبري مشقت د معماران قوم نه اخیستې شي، د استادانو نه جبري مشقت د هغې د پیریډونو په صورت کې اخیستې شي چې هغه د 13 ماشومانو ته سبق خولو جوګی او هغه په سر باندې 200 ماشومان کینې، نو هغه ملک پسې ترقي وکړي او هغه طالب علم پسې زده کړي. خو خندا ده ورپورې، د دې نه زیاته خندا ډو کېدی نه شي، د دې نه زیات سپکاوی ډو کېدی نه شي، د دې نه زیاتې ټوکې او مسخرې او قوم پورې کېدی نه شي. زه اوس مونږ ته روزانه په دې مونږ خبره کوو، نو نوجوان دی ورسره لاس کې موبایل دی، هلکان دي سکول هلکان هر چا سره که هغه ماشوم دی که ماشومه ده، نو تاسو ته پته ده آنلاین تعلیم دی. آنلاین تعلیم باندې د هغې د وجې نه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او دقسې نور اپس چې کوم ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، دا د هغې په لاس کې دي. دا مسلې چې ګوري او د خپل مشکلات ګوري، نو خپل اواز جوړ شوي دي، په سوونو میسیجونه مونږ ته روزانه راځي. د کم ځای چې مونږ نمونه لو مونږ ورپسې چې چراټ ته لاړو، مونږ ډاک بیسود ته نظامپور ته لاړو، مونږ د بختای ته لاړو، مونږ د دې خوا رسالپور طرف ته علاقو سکولونو ته لاړو. ولې دا د افسرانو ته نه ښکاري؟ نو د دې وجې نه یو تحریک پیدا دی په دې ټول ضلع کې او د سکولونو ماشومان په خپل اواز جوړیږي. او زه ماته یو اندازه وشو یو اواز راځي را روان وخت نه چې دا د سکولونو ماشومان دا یو ډیره غټه سیول سوسایټۍ کې بدلیږي او دا سیول سوسایټي دا د سکولونو ماشومان دا چې ته د ګریوان نه راونیسي او ته دومره سپک کې او د دوی دومره سپکاوې چې هغوی د خپل حق دپاره د کورسۍ نه د کلاس روم نه راوځي او جي ټي روډ باندې ودرېږي، نو د دې نه غټ شرم به هم د دې حکمرانانو دپاره، د دې انتظامي افسرانو دپاره، د دې قوم دپاره، د دې مشرانو دپاره، که هغه ناظمان دي او که امپیګان او منیګان او وزیر اعلی او وزیر اعظم دی،
د دې نه به غټ شرم دی دپاره ني چې هغه ماشوم خپل ځان دپاره د تعلیم حق خپل ځان دپاره استاد غواړي، خپل ځان دپاره ټیبل غواړي، خپل ځان دپاره سهولت غواړي، اوبه غواړي، صفا د څکلو اوبه غواړي، چت غواړي، پکې غواړي، او دا ټول هر څه راځي او هغه لږې بل دی. نو زما په خیال دا راتلونکي وخت دپاره دا ډېره لویه یو مسله یو ایشو هغه جوړ دی او دا مسله پیدا کېږي او ورځ په ورځ دې کې تحریک راځي. او دا ما چې څنګه وویې که نه چې که دا را روان وخت کې دا جوړ دی لکه دا چې څومره رابطې دا ماشومان خپلو کې کوي او دا په سوشل میډیا باندې دا په دې حوالې سره اکټیو شو، دی خپل حق تپوس کولو دا داسې صورت کې د تپوس کولو کوشش چې دا شروع دی او دا جاري وي، نو د دومره لوی سوسایټۍ اواز په دې ضلع کې جوړېدو واله دی چې د هغې جواب به نه دا مشرانو کی، نه به دا ناظمانو کی، او نه به بیا د محکمه تعلیم والا څه علاج کولی شي، نه انتظامیه باید څه علاج کولی شي، او نه ولا بیا د جنگ په وخت کې اسونه نه تیاریږي، نو بیا ولا هغه ټایم کې هېڅ هم نشي کولی. نظام به د دی دا مستقبل به نور هم تباه و برباد کی.